دا په تصویر کې چې تاسو ته کوم دا دوه قبرونه ښکاري نو دا دواړه رونه وو او دا په کومه ځمکه کې چې په کوم ځای کې دا قبرونه دي نو دا دواړه ورونه په دغه ځمکه باندې یو بل سره وران شول او راپاسېدل یو بل یې وویشتل او کله چې د دې په دې ځمکه باندې ورانی راغلو دغه وړه غونته کې ټوټه ځمکه په کوم کې چې د دې دا قبرونه دي په دغه ځمکه باندې د دې ورانی راغلو یو ویل دا زما ده بل ویل دا زما ده نو هغه خفګان هغه لانجه دې حد ته ورسېدله چې یو ورور راپاسېدو بل یې وویشتو بل راپاسېدو بل یې وویشتو غرض دا چې یو بل یې مړه کړه نو بیا د دې پلار راپاسېدو د دې والد صاحب او د دې دواړو قبرونه یې راواغسته په کومه ځمکه باندې چې دوی یو بل مړه کړي وو ویشتلي وو په هغه ځمکه کې ښخ کړه او ورته ویلي وایي ځئ اوس لاړ شئ خپله ځمکه سنباله کړئ الله اکبر مونږ او تاسو په دې کې یو ډېر غټ سبق پروت دی کومه دنیا چې پانی ده کمې ځمکې او کم کورونه او کم محلونه چې پانی دي د هغې دپاره مونږ یو بل نن سبا اولو د یو بل قتل ته تیار یو او په دومره عظیمه ګناه کې ځان راولو چې وایي چا یو مسلمان قتل کړو دا به داسې وي لکه د چې پوره انسانیت قتل کړی وي او دا خو لا پرېږده پردي خلک ویشتل او دشمنیان یا خو پرېږده ورور راپاسېږي په ورور باندې ډز کوي د هغې ځمکې دپاره چې نن پکې دواړه پراته دي او هیڅ حاصل نه کړه هیڅ ته جوړ نه کړه په کومه ځمکه باندې چې دی جنګېدل په هغه ځمکه کې د دواړو شریک قبرونه جوړ شو لہذا مسلمانانو ورونو د دې دنیا نه به دا یاد ساتئ پیغام زما تاسو ته دا دی چې په دې ځمکو په دې کورونو په دې محلونو باندې جنګونه مه کوئ د دې دنیا نه به مونږ او تاسو صرف او صرف خپل اعمال وړو څه چې دلته مونږ وکرل د هغې فصل نه چې څه وشو کم میوه او کم اناج څه وشو هغه به مونږ ځان سره وړو نوره ځمکه او پټۍ مونږ ځان سره نه شو وړلی مقصد مې د خبرې دا ده چې په دې دنیا کې مونږ کم اعمال وکړل مونږ به هغه ځان سره وړو دنیا ځان سره نه شو وړلی اعمال به ځان سره وړو او په قبر کې به زمونږ ګورې دا په کار نه راځي چې یاره زما خو 500 جریبه ځمکه او زما 50 مرلۍ او زما 100 مرلۍ او زما پلانې محل او زما پلانې محل په دې باندې خلاصۍ نشته بلکې ستا اعمالو ته به کتلی شي ستا منځونو د منځونو دې څه پوزیشن دی ستا د صدقاتو څه پوزیشن دی ستا د معاملاتو څه پوزیشن دی دې ته به کتلی شي سکندر اعظم وایي دا یو عظیم بادشاه تیر شوی په ټوله دنیا باندې حکومت کړی راج کړی دی دی چې وایي کله د وفات وخت یې رانږدې شو نو وصیت یې وکړو او وصیت یې دا وکړو وایي کله چې زه مړ شمه نو وایي او کله تاسو ما په کټ کې کېږدئ د جنازې نو زما دا دواړه لاسونه به داسې بار ته روباسئ چا ورته ویل دا څه دپاره وایي دا دې دپاره چې سکندر اعظم په ټوله دنیا باندې بادشاهت وکړو او اخره کې چې ځي نو تش لاسونه ځي تش لاسونه به